مکوه سلجوقه مکوه هیله کوم داسې مکوه ما تا سره مینه درلوده ولې د داسې خیانت را سره وکړه سلجوقه ته خو په ما ډز نه کوي ښاغلی سلجوق زه یم پولاد شرم دی ما تا باندې باور کړی و پولده ښاغلی سلجوق باور وکړئ چل دی زه له جولیدې سره اړیکه نه لرم جولیده نور دې نړۍ کې نشته او زه به هم نه یم مهرباني وکړئ مېرمنې زال پیر یم له مرستو نه مو ډېره مننه تاسې نور ازاده یې ژوندی دې وي امیر صاحب ډېره مرسته یې وکړه ستاسو په خلاف هېڅ دعوا نشته ډېره زیاته مننه کوم ښه نو ښاغلی خلیل ابراهیم ښه دی هغوی تر یوې مودې په مابس کې وي بیا وروسته یې د لېږلو امر د شفقانې نه اخلو ښه نو هغه یو ځل لیدی شم د اوس لپاره نه مېرمنې سمه ده ښه نو ښایي چې زما په اړه فکر کوي نه کېږي چې تاسو ورته احوال ورکوئ ما ورته خبر ورکړی بیا هم ډېره مننه درته مې خبر راوړی ښاغلی ابراهیمه مېرمن الوان اوس خوشې شوه د الله شکر ډېر وخت کېږي چې نه مې یې لیدلی څنګه یې ښه یم تاسو څنګه ښه یم ژوندی اوسې ژوندی اوسې د سلجوق لپاره ډېر خواشینی شوه ډېره مننه نن هغه ورځ ده چې یو ښه انسان خاورو ته سپارو ډېر درد لري په رښتیا دوستان د ژوندي تاسو هم همداسې ژوندي اوسئ تاسو ته لوی عمر غواړو تاسو ته لوی عمر غواړو خدای دې یې وبخي
ښاغلی داود شراکت د تاسو ته مبارک وي. پوهېږئ ښاغلی قدرته چې زما ځوانان ډېر زیات خوښېږي. پوهېږم او فکر دی وي چې موږ هم ځینې ځوانان لرو. په دې هېواد کې د جنازې مراسم په رښتیا ماته ډېر عجیب ښکاري ځکه چې دلته هر ډول خلک لیدل کېږي. دا ولات هم عجیبه دی داسې مراسم په ټلویزیون کې اعلانوي چې ټول سره یو ځای شي تر څو یو بل وپېژني. دولت نه ښاغلی جلاله دا کار یوازې دین کوي. کومو ورته پام شوی وي د ښاغلي داود د تجارت نه د دین بوی ډېر راوځي. دین تل د دې سبب ګرځي چې خلک سره یو ځای کې ښاغلی تورانه په دې خو له ټول نه تاسو ښه پوهېږئ. زه خو یو لیبرالي سړی یم ښه پوهېږئ چې نه له چا نه ملاتړ کوم او نه له دولت نه. که مې خوښ نه شو بېرته لندن ته ځم. ستاسې دین خو یوازې پیسې دي ښاغلی جلال د دې لپاره چې د خلکو پیسې تاسو سره دي. مه ډارېږه په همدې استانبول کې اوسه او هر څوک چې واک ته رسېږي هېڅ پروا نه کوي. حاضر هم له تاسو سره پیسې شته. راځئ چې تاسو له پولاد علمدار سره همدا اوس معرفي کوم. زموږ قسمت په همدې لیدنه کې وو. د دې پیښې لپاره خواشینی یم په کارونو کې مو بریا درته غواړم. یوه ورځ به په دفتر کې کښېنو انشاءالله. د قاتلانو د پیدا کېدو نه وروسته حتما درځم. له خیره. ټولو ته دنده ورکړه چې خپل کارونه سم ترسره کړي. اسکندر کبیر هم دا دی. دا هلک هر څه بدل شوي دي خو دا هیڅ نه دی بدل شوی. ما دا سړی مخکې هم لیدلی و. خو رئیس ودې نه ویل چې موږ چاته ورشو. څو کاله پخوا له ښاغلي اصلان سره و. شکر لري او تل د انسولین پیچکاري کوي. هغه وخت هم همداسې ډنګر و. د ژوند برکت دې په تاسو وي. د ژوند برکت دې په تاسو وي. ژوند دی اوس یې مننه. ته خو هغوی ګورې که نه هر څوک خپل کس ته ورته یابتلی. خو رئیس ودې نه ویل چې موږ چاته ورشو. موږ ته همدا یوازېتوب ښه دی یابتلی. بل آخره دا باندر مونږ ټول اداره کوو. زمونږ بل شریک چیرته دی؟ نه کوم بل شریک هم شته ښاغلی ماماتي. مقصد یې له علي عثمانه دی. علي عثمان وطن ته تللی او مسؤلیت یې ما ته سپارلی. او ګوره دا خو نو شو که نه زما شریک نشته او چې ماماتي ووایي هغسې خو نه کېږي. مه ډارېږه هېڅ تاوان نه کوې. پوهېږم ته به یې زما په تاوان کار ونه کړې. هسې نه ما ستا ژوند ژغورلی. دا بیا له کومه را پیدا شو؟ ښه اوس یې غم مه کوه. وګورئ زما شریکانو دا زموږ بندر دی
دلته زمونږ یو دوست دی او یو هم دښمن دی که د قانوني او غیر قانوني کارونو لپاره یو خاص کس وګمارو بیا پکې تاوان کوو د زړه سره او پیسې به نورو په ګټه تمامیږي په دې مسئلې کې زه یو شرط لرم زه په دې فکر کې نه یم چې د وسلو کاروبار کوي او یا هم کوم بل څه کوي خو غواک شای د تیلو تجارت به یوازې موږ کوو او څوک دا حق نه لري چې بندر کې تجارت وکړي یعنی دا چې که چا بندر کې د مخدراتو کو کاروبار وکړو بیا به ښه نه وي او هر څومره ګټه چې وکړي ارامي دي ځکه چې اما یا زوی ته مې پکې تاوان نسیږي او تاسو خو تر اوسه تجارت سم نه دی زده کړی اصلي ګټه خو په همدې کاروبار کې ده دا حرام شی خو مونږ نه جوړو او نه اخلو او نه هم خرڅوو داسې به وبولو چې د دې هیروینو په ځای که چېرته بادام وي ها په مونږ یې څه بیا هم نه پرېږدم د زړه سره شریکه ته پکې څه وایې ما خپل نظر مخکې ماماتي ته ووایه ته لا کوم چمچه یې دا خبره وتړل شوه شریکه نو بیا سمه ده ستونزه نشته د شپې څه کار لرې د زړه سره ما سره ژمنه کړې وه چې تا به ډوډۍ خوړلو ته بیایم کم بل وخت د زړه سره نن شپه ډېر کار لرم خیرات خو به وي د زړه سره کار دې ډېر مهم دی هو د تل کارونه زموږ په کارونو کې مهم او نه مهم نشته ماماتي زه په یو شي باندې هېڅ پوه نه شوم ته د دې سړي سره ملګری یې او که دښمن او یم کوم بل څه وروستی ملګری مې دی او یوازینی دښمن مې لومړنی دښمن مې او وروستی ملګری مې څه به ووایم ګرانې ستا خبره سمه ده موږ دواړو ژولي دا پېژندله چې څه ډول ښځه وه خو زه پولاد ته حیران یم خو پولاد وایي چې دا یو چال دی ګرانې تا تر اوسه داسې څوک لیدلي چې خپله ګناه یې منلي وي که څنګه د همدې له امله مې خپل کاکا له لاسه ورکړه ما تا ته څو ځلې ویلي خو تا زما خبره هېڅ وانه اورېدله دې نړۍ ته چې څنګه زه او ته فکر کوو ډاډه اوسه داسې نه ده آهو جانې زه پوهېږم چې اوس یې وخت نه دی خو راځه چې زه او ته یو چېرته چکر ته لاړ شو همداسې به یو بل سره ښه وپېژنو ګوره دا ځل یې زما نیت پاک دی واوا ده څنګه چې تا وویل اوس یې وخت نه دی ګرانې ته خو یو ځلې هو ووایه بیا ډاډه اوسه چې ځای او وخت به یې زه وټاکم ایله کوم فواده ما یوازې پرېږده د دې ګوتې منل ستا د رضاحت معنا لري ګرانې فواده هیله کوم ته غواړې چې ستا په سخت وخت کې در سره واوسم او یا داسې وخت کې چې هېڅ ستونزه ونه لرې سمه ده فواده سمه ده زه دې ډېر خوشحاله کړم ګرانې میرمنه هو ته بیا پولاد را لېږلی که څنګه میرمنې زه له امنیت نه راغلی یم د ژوند برکت د ستاسو په سر وي د مړي د عدلي طب لپاره باید تاسو له موږ سره لاړه شئ کوم چا ته چې تاسو مړی وایي هغه مې کاکا دی ځوانه سالجوق تورس ټولې ترکیې پېژنده دا تاسو څه کوئ ها څه چې امر شوی ښاغلیه مجبوره یو سمه ده ته د هغه ځای پته ووایه بیا به موږ خپله هلته درشو کومه خبره نه ده اته لاړ شه نه ښاغلیه همدا اوس اوف راځه چې ځو ګرانې همدا چې له هغه ځای راووتې ما ته زنګ ووهه ته له ما سره نه ځې فواده ګرانې کوم څوک چې ما باندې ګران وي زه نشم کولی د هغه مړی وینم هیله کوم
زه چې ځو زه نور هېڅوک هم نه لرم. چاته نه رئیس ولې راغلی دی؟ نه پوهېږم لالا. چاته نه وضع ښه نه ده، لکه چې رئیس بیا را باندې په غوسه دی. څوک خبر دی چې دا ځلې بیا په موږ باندې څه بلا راځي؟ راشه رئیس صاحب تاسو څه غوښتی وو؟ راځه مورو راځه. مورو یو پاکټ به درته راوړل شي. ګوره مورو کله چې د هغه واخیسته بیا زه درته وایم چې ته پاکې دي سمه ده. پاکټ څنګه پاکټ رئیسه؟ کله چې د واخیسته بیا به پوه شې. ډېر مهم شی دی او ډېره زیاته غوغا به جوړه کړي مورو جانه. فکر دی وی ښاغلی الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي د پولاد او اسکندر منځ کې یو ورته والی ټول شته. موجودات به د دا ته څه وایي ښاغلی فکر؟ مبارک آیات ته په د هغوی فکرونه سره بدلون لري. الله خپل زړه نه یې مه وایه ښاغلی الدزه. نو ځکه خو ما دا خبره مخکې ابراهیم ته کړې که په یو هیواد کې د استخباراتو رئیس ووژل شي دا په دې معنا ده چې هغه هیواد په نامنۍ کې ډوب شي. ژوند کې هر څه کوي. کاکا مې هم داسې فکر کوي. په یو هیواد کې چې هر څومره جګړه وي په هماغه اندازه د درمل تجارت اسانه وي. قابل جان داسې وخت راغلی چې د کچکارانو کورنۍ ګټه نه وي کړې. بدري که پوهېدم چې ته دې مراسمو ته راځې بیا مې ابراهیم له ځان سره راوست او خو هغه له خپلې لور سره په جنجال کې دی. دا څه شي جنجال ښاغلی فکرت؟ دا خبره نشم کولی چې دلته یې درته وکړم بدري، بیا به یې درته ووایم. تاسو ټول هغه ته خپل حق وربخئ. وربخلی مو دی وربخلی مو دی. ټول مو صفونه جوړ کړئ. نیت کوم د جنازې د لمانځه مخ مې د کعبې شریفې په لورې اقتدا کوم د دې حاضر امام پسې. الله اکبر. الله اکبر. فولاد علمداره د بابک لنګر ځای ته وروستۍ بیړۍ ته ځان ورسوه. د وروستۍ بیړۍ یو پیغام رسونکی چې نیلي جمپر به یې اغوستی وي تا ته نښانې در وښیي. هغوی غواړي چې ته یوازې په بیړۍ کې سپور شي. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. لاسونه مو پورته کې خدای دې وبخي. ورته ووایه چې دا سړی ونیسي. د کوم کس په لټه کې چې و هغه له جومات نه وځي.
د هیوادوالو خواخوږي تجربه کړئ. هغه نصیر دی. هغه په یو لوی شرکت کې کار کوي. نصیر د دې ترڅنګ چې تل بیړه لري خو بیا هم د نورو سره مرسته هیڅ کله له یاده نه باسي. هغه د یو زوړ سړي او د هغې د مېرمنې سره مرسته کوي تر څو د سړک نه تیر شي. هغه علي او مېرمنې نرګس ته هغوی د سیلاب له امله د کور د ویجاړېدو وروسته ښار ته راغلي. هغوی د سړک د غاړې د ډوډۍ خرڅوونکي نه یوه ډوډۍ اخلي او شعیب ته ورکوي. هغوی د ماشومانو سره ډېره مینه لري. شعیب غریب هلک دی. شعیب د شکر دوی سره مرسته کوي تر څو موټر ته یې حرکت ورکړي. هغه په سړک کې ژوند کوي خو تل خوشحاله دی. نصیر ته وګورئ چې د کار په لور ځي. شکر دوی موټر دروي او نصیر له ځانه سره وړي. هغه ډالۍ چې بیرته تاسو ته درکول کیږي. د ایثار ټکټ د ځان لپاره د اخیستلو او یا هم بل چاته د ډالۍ کولو انتخاب د ټولو قدرمنو مشترکینو لپاره د افغان بي سیم، روشن، اتصالات، وصل ټیلیکام، MTN او سلام مخابراتي شرکتونو څخه فعال دی. ایثار هغه ډالۍ چې بیرته تاسو ته درکول کیږي. د روژې په مبارکه میاشت کې د صدقې ورکول ډیر اجر او ثواب لري. ما آمدیم تا افطاری خاص با شما داشته باشیم. ما هم یک لیست از غذاهای لذیذ به شما آوردیم. الله اکبر الله. روژه مات شیبه هم راورسیدي دوستانو او همدا شان هم د وسنا هم له یادونه باسي. روژه ماتی هر ماښام 6:30 له لمر او طلوع څخه د ستورو له ولولو ډکه سیالۍ په یوه ځانګړې خپرونه کې. آیا غواړئ د خپلې خوښې ستوري غږ له نږدې واورئ او له نږدې یې وګورئ؟ نو بیا بیډیو وکړئ. د بلنلیک د ترلاسه کولو لپاره 080 38 92 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. خواږه غوته نه دی. ما کته کوي تاسو څوک یاستئ؟ رئیس یوازې مزه که یوازې ورنشم بیا را سره نه ګوري. خو رئیس موږ څه خبر یو چې هغوی څوک دی او د چا کسان دي. ان دې باندې هم نه پوهېږو چې هغوی چا ته کار کوي. عبدالله دا لومړی ځل نه دی. او په دې ډاډه اوسه چې دا به وروستی وارم نه وي. دا سمه ده چې زه هغوی نه پېژنم
خو برسم او هغوی به و پیژنم. لالا پاکټ راغی. هغه د څه شي پاکټ دی چاته نه؟ کله چې هغه پاکټ وګورې هیڅ به یې ونه منې لالا. د همدې امله خو پوښتنه کوم، کم عقله ماته کیسې مه وایه. هغو یاغیانو اهو دلته راوستې ده لالا. پوه نه شوم چې اهو توروس یې ولې دلته راوړې. زه څه خبر یم لالا؟ ته کم عقلم ډېر خطرناکه شوی. اوس نو د بډایانو لورګانې په خپلو خیالونو کې ګورې. لاوده راځه. ته څوک یې؟ زه د فواد کس یم. دا چې څنګه اوسې ډولې وړې دا به تاسو ته ویل شي. ته فکر کوې چې زه ډاګوال یم ها چې وایي دا پاکټ هلته یوسه دا هلته یوسه؟ زه د خپلو رئیسانو نه امر اخلم کم عقله. توبه توبه. دا نجلۍ ولې د بدغوندې ګوري؟ یوه پچکاري ورته شوې ده. نه خبرې کولی شي او نه هم حرکت کولی شي. ور باندې تاثیر کړی ده. وای 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 وای. چاته نه دا شی پیدا کړه چې کله کله موږ ته په کار راځي. ځکه چې زما ځینې کسان ډېرې خبرې کوي. پوه شوې؟ سمه ده لالا. سمه ده لالا. جلګ زما خبرې اورې؟ که خبرې مې اورې نو سترګې دې خلاصې او پټې کړه. ښه ته او هغه پولاد لامدار به نور ژوندي نه یاست. خبره اوسئ. مبارکه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت له روان نسیم څخه هم زیات و. روژه د نور او روښنايي میاشت. قرآني ویناوې د روژې فضیلت. روژه د رحمت او مهربانۍ څخه ډکه میاشت. د روژې په مبارکه میاشت کې ځانګړې خپرونه. اسلامي لارښوونې هره شپه 8 بجې له لمر څخه. له ارکوزیا رادیو څخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړې خپرونې. ګام په ګام له روژې سره تعلیم القرآن، رښتینې کیسې، رښتینی مومن او روژه ماتی. د روژې مبارکه میاشت له اراکوزیا سره.
زه ښه پوهېږم چې ته د دې کار لپاره د خپل ژوند نم تېرې له دې ځایه خو به ژوندی ونه وځې باید په دې پوه شې چې دا مرمۍ کولی شي چې ستا ژوند پای ته ورسوي خو ته باید په عذاب سره خپل ژوند د لاسه ورکړې خو بیا هم زه تل د نورو نظرونو ته درناوی کوم دو ساعته وخت لرې حاکان جانه معلومات ورنه واخله خبرې وکړه پولاده نامدار به اوس چېرته یي ها روز باندې ځان مرګي واسکت وتړی هلته یې اوسئ چې د چې فولاد لمدر راتلونکی ته زما په خبره پوه شې او که نه دواړه یو ځای له منځه یې اوسئ پوه شوې یعنې قسم خورم رئیسه په ټول عمر کې مې داسې خبر نه و اورېدلی قسم خورم دا چې تاسو او سازمان په خپل فکر او کارونو کې بدلون راوستی زه به یې ټول عمر تر احسان لاندې واوسم رئیسه په څو بجو او چیرته بیا به درته ووایو په څو بجو او چیرته خبرې وکړه بدبخته خبرې وکړه اسکندر ته ووایه چې دا سړی مړ شو هیڅ خبرې یې ونه کړې
عبادت میاشت ده، ځکه نو باید پکې د قرآن کریم د تلاوت او زده کړې ډیره هڅه وشي. دوامین او زړه بایلونکي یو ځای په یو ناشوني تړاو کې چې نایرنګ او غچې منځته راوړی. په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی؟ مدهوبالا، یوه مینا، یو لیوانتوب. هره شپه 8 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه. دا ښاغلي اسکندر ته ورسوه. وځئ ښه ده، په ډېر ګمان سره به تر سهاره پورې په هوښ راشي. همدا چې په هوښ راغله هلکانو ته ووایه. ولې نه هرومرو؟ تونجای چیرته دی؟ په خپل دفتر کې ده. هغوی دلته راوغواړم؟ نه، ضرورت نشته. ډېره زیاته مننه سو. زه بیرته راځم. چیرته لاړ نشئ اورهانه؟ سمه ده رئیسه. اوس نو زموږ دوهم کور روغتون دی رئیسه. دا نجلۍ چیرته ده؟ بیا چیرته ورکه شوه؟ دا څه شی دی؟ نه پوهېږم، خوښ به دې شي. ډېر مې فکر وکړ چې ستا به څه شی خوښېږي، خو تر تسبیح بل ښه شی مې فکر ته رانغی. دا دې در سره وي نو زه به دې تل په یاد اوسم. دې ته څه اړتیا وه غمزې؟ سوغات ورکول بده خبره ده. زه دومره نه پوهېږم ګرانې. خیر دی، نو زه به دې پوه کړم. دا کار سخت دی. ملګرو ته دې زما په اړه ویلي دي؟ څه به مې ورته ویلي ول؟ زه څه پوه شم، ورته وایې به چې زه یوه ملګرې لرم. ګوره ته غلط فکر ونه کړې، زه د مینانو ورځ له تا سره لمانځم. ته زما مېرمنه یې. زما دا نه خوښېږي چې د خپلې مېرمنې خبرې مې چاته وکړم. د ملګرې او مېرمنې په منځ کې څه توپیر دی؟ ډېر توپیر دی. د دې زمانې ملګري ارومرو پرېښودل کېږي، ورنه بېلېدای شي. دا یوه ډېره عادي خبره ده. مېرمنه چې وي یوازې
په مرګ کې له سړي نه بیلیږي. هلا هلا ښکته شه. هلا بدبخته زرکوه زرکوه. هلا نالکانو زرکوئ زرکوئ. اخ څه څنګه نه پوهېږم چې دا بیا عقلاندې له کومه پیدا کړي دي. هلا زرکوئ نه زرکوئ. تاسو ته وایم زرکوئ. رئیسه بیا ولې دومره په غوسه یې؟ تر سهاره مې دلته په انتظار کې نه وي او بیا وایې چې ولې په غوسه یم. چې غوسه نه شم نو څه وکړم؟ ګوره زه قسم خورم چې په ټول عمر کې چاته دومره نه یم په تمه شوی. یعنې څه به شي و چې دا کار مو د ورځې کړی وی ها، او د شپې به مو خپل ځینې نور کارونه ترسره کړي وو. رئیسه زه یو ډېر بد عادت لرم. د ورځې مې کار کول نه خوښېږي، ځکه خو د شپې کار کوم. رښتیا هم تاسو بډایان خو تل هم داسې کوئ، د ورځې خوب کوئ او د شپې کار. هیڅ کله د بېوزلو په اړه فکر نه کوئ، همداسې نه ده؟ ما چې د خپل کار په اړه درته ویلو فکر دې پرې وکړ؟ د ماماتي باش کار ښیې؟ هو د ماماتي باش کار ښیم. ځان سره مې ویلي و چې ستا غوښتنه به منم. هغه مې د خپل لیست نه وویسته، خو څنګه چې ښکاري ته په خپله خبره ولاړ نه یې، ما ته ستونزې جوړوې او په تمه کوې مې. د زړه سره ستا په خپله ګټه ده. د ورځې ته دلته نشي راتلی. ولې؟ دلته داسې کسان شته چې ستا راتګ یې نه خوښېږي. هغوی څوک دي؟ پولاد علمدار. ای کم عقله ای، وبه ګورم چې له نن شپې نه وروسته پولاد علمدار څه کولی شي. بیلوتي الچینه په ځان دې پام کوه، داسې نه چې زما د نوم په لړ کې ستا نوم ناڅاپه له اوم نه شپږم نه شي. ته په خپل ځان دې پام کوه او زما سوچونه مه کوه. مورو او مرګ ستا په فکر چې دا به شونې وي؟ د خدای په امان بیا به سره ګورو. بله چاتو تر څو چې نه یم راغلی کوم کار ونه کوي. عملیات په خپله مخته وړم. وای خدایه پوه نه شوم ټولې خبرې په ټلیفون کې وکړې. توبه توبه. سمه ده لالا، نو په هماغه ځای کې به سره وګورو. پام کوه چې راوخته رانه شي. سمه ده. روژه د ذکر او استغفار لپاره یو ښه وخت دی چې باید ترې ګټه واخلو. اغلیا همدا اوس باید یو بل وګورو. ته ډاډه چې کومه پېښه به نه کېږي؟ په دې نړۍ کې هېڅ هم په ډاډه سترګه مه ګوره. هغه هم باید د روزیا به تا سره یو ځای ښخه شي. روزي وتښته. زه تاسو ته څه کولی شم؟ زه غواړم له دې ځایه لاړه شم. ما ته 1 میلیون یورو راکړه. د مافیا دښمنان له شنبې تر پنجشنبې د شپې 9 بجې له لمر څخه. اهو د ورځ په وش راغلی دا و که نه؟ نه غږ یې نه پورته کېږي. اوس غواړم چې بم ورباندې وتړم لالا. پام دې وي چې آهوتوروس په خطایي سره د همدا هڅه ونه کړي چې دا تڼۍ کې نه کږي، چې خدای مکه مخکې له وخته دا بمونه چوي. د میینانو ورځ ته مبارک شه زما ګرانې.
صبر وکړه بدبخته. فکر کوم چې پوه شو. صبر وکړه. آهو آرام اوسه. زه ترسم. آرام اوسه. پولاده هغوی زما د نږدې کېدو په تمه دي. ته آرام اوسه. नसीब में